الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورور ستاسو خبریال کفایت الله یوسفزی تاسو سره مخامخ یم. ما داسې د یوه میاشت مخکې نه یو پوسټ لګولی و چې یاره د یو غریبې کورنۍ د یو ماشوم واده دی او ما د هغې ذمه داري اخیستې ده. نو ما چې څه نه څه خپل وس و هغه ما خپل کړی دی او د خلکو نه مې هم د مالي تعاون د مدد اپیل کړی. په هغې مد کې ما له تقریبا 19,200 روپۍ خلکو رالیږلي دي. چا لږې رالیږلي، چا ډېر پکې رالیږلي مختلف. د هغې نه ټوټل 19,200 روپۍ جوړې شوي دي. چونکې د هغې ماشومې والد صاحب چې دی نو هغه داسې د کیمرې مخې ته نه راتلل غواړي او دا د هغې ماشومې ماما دی. مونږ ستاسو هغه پیسې چې یې نو دوی ته حواله کوو او په شمېره یې ورته بلکل حواله کوو. زما حالانکې زما دا ویډیوګانې خوښې هم دي، زه دا جوړول غواړم ځکه چې دې سره چې کوم تاثر جوړېږي نو هغه تاثر زما خوښ نه دی، خو صرف ستاسو د هغه اعتماد او یقین دپاره چې یاره ستاسو پیسې کم امانت چې دی نو هغه هغوی ته ملو کړو. دا تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 او دا 200 دا 19,200 روپۍ دي. دا مونږ دې ته حواله کړو. دا د خلکو یو امانت و چې ما تاسو ته راوړی. بس الله دې عزت وکړي او الله دې ولې اجر ورکړي. بېخي چې ماشومې سره یې دغه وکړو او داسې بس نور هم وایي چې داسې وي او مدد ورسره وشي. اوس هم که څوک لکه پکې څه مدد کول غواړي نو چې دوی کوم د څه لږ ډېر سره خپلې خرچې د دې واده لپاره کله چا له څه قرض مرض راغوښتي نو په هغې کې هم دوی بیا هغه ادا کړي. زه اول حاجي صاحب ستاسو شکریا ډېره زیاته ادا کوم چې ستاسو څه وس و هغه خو ستاسو د کیمرې په شا کړی دی او چې دا دغه ورسره چا وکړو دا مدد نو خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي او خدای دې ډېر عزت وکړي او الله دې ډېر شته ورکړي چې دوی سره دا مدد وکړو او د دې ماشومې دا وادي اوچت کړو. والسلام. زه ستاسو ته بیا هم دا ویل غواړم چې زه آینده لپاره که چېرته داسې اپیل کوم نو ګورې زه د هغې ویډیوګان یا تصویران جوړول نه غواړم. دا مې صرف دا یو ځل دا جوړه کړه چې یاره تاسو ته دا یقین او اعتماد وي چې یاره ستاسو رالیږل شوي امانت روپۍ په روپۍ ما هغې خلکو ته ور ورسوه چې د چا لپاره دې اپیل کوم. ډېره مهرباني.